نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 130 رکو نمبر 16 خلاصہ رکو پس تحقین اللفظی ترجمه یهود نصارا مشرکین دعوه د هغوی داده چې مونږ په ملت د حضرت ابراهیم علیه السلام دې کې رد په دغه درې وړو ډلو باندې دوی د حضرت ابراهیم علیه السلام د ملت نه اعراض کړی دی مخې ګرځولی دی ځکه ابراهیم علیه السلام ملت هغه دین اسلام توحید طرف ته دعوت دویم دیو د کعبې د احترام لحاظ ونه ساته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم رانه وړو چې خلاصه او ثمره د دعا د حضرت ابراهیم علیه السلام او په دغه توحید او دغه دین اسلام په باره کې د ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته هم وصیت کړی دی او دغه وصیت حضرت یعقوب علیه السلام هم کړی دی نو د یهود او نصارو دغه محرف دین ته دعوت ورکول دا باطل دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه النفس ومن يرغب او مخنعروي عن ملة ابراهيم د دین د حضرت ابراهیم علیه السلام نا الا مگر من هغسوک سفه نفسه چې کم عقل کړي ځانونو خپلو لرا لکه یهود اور نصارا ولقد اور یقینا اصطفیناه غرکړو من دلرا فی الدنیا په دنیا کې ابراهیم علیه السلام ذکر دی وانه او یقینا وباهغ فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین خامخاد پورا کامیابنا اذ قال کلچ ویل له دتا ربه رب دد اسلم تابدار شه قال او فرمایل هغه اسلمتو تابدارم زو لرب العالمین د پارا د رب د مخلوقاتو ووصى بها او وصیت کړو په دغه دین باندې ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام بنیه زامنو خپلوتا ویعقوب او وصیت کړو په دغه دین باندې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو تا صحیح ورته ویل یا بنی اے زامنو زما ان الله اصطفى یقینا الله ورکړی دی لکم ستاسو د پارا الدین دین دلته دین نه مراد هغه دین اسلام دی چې توحید فلا تموتن پس مرگ دین رازی تاسو تا الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې مرگ دا حق او سچ او د مرگ راتلل دا نه دی معلوم نو لہذا همیشه با خپل عقیده اعمال درست ساتي داسې نه چې داسې حال کې درته مرګ راشي چې ستا په عقیده یا په اعمالو کې فرق وي ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو حضرت یعقوب علیه السلام تا الموت مرگ علامات او نخې د مرگ هغه څه وصیت کاو اذ قال لبنيه کله چې ویل زامنو خپلو ته ما تعبدون د څه شي با عبادت بندگی کوي من بعدی رستو د مرګ زمانہ قالوا ویل دوی نعبدو عبادت بکو الہک د معبود ستا و الہ آبائک او د معبود د پلارانو ستا ابراهیم چې حضرت ابراهیم علیه السلام دے دا اور نکو و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام چې دا د نیکو ورور و اسحاق او حضرت اسحاق علیه السلام چې دای نیکو الہ واحده یعنی د مددگار یو د یو معبود عبادت او بندگی بکو ونحن او منگا له دغه الله لرا مسلمون مسلمانان یو دوی به دا خبرم کوله چې موږ د انبیو اولاد یو زموږ سره د الله مینه ده او د الله محبت دا هغوی په اعمالو باندې به موږ بچو هر یو سړی به خپل جواب ورکوي او عمل بیا په دوه قسمه باندې دی عمل د خیر او عمل د شر تلک امه دغه یو ډله ده د انبیو
قد خلت تیر شویدا لها هغلرا بدل دا ما دهغ عمل کسبت چکڑے دے ولکم استاسو دا پارا بدلی دی ما دهغ عملونو کسبتم چتاسوی کوئی ولا تسألون و پختنا بنشکی دے استاسونا عما دهغ عملونو پبارک کانو یعملون چی غاغوی کولو هر یو کس بخپل جواب بخپل ورکی او وای دوی وقالوا او وعيد كونوا شهودا يهوديان او نصارى يا نصرانيان تهتدوا هدايت بأمومي محرف دين تا دعوت ورکی داسی ندا قل ورتوایا بل ملت ابراهیم بلکه من تابداری کو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چکلکو مضبوطو په توحید باندې نجات هم پدی کې دي وما كان من المشركين او نو د شرک کوونکنا او تاسو خو په شرک کې مبتلا قولوا ورتوای آمنا من ایمان راوړې دي بالله په الله باندې وما او په هغه باندې انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته وما او من ایمان راوړې دي په هغه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الی ابراهیم حضرت ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق و حضرت اسحاق علیه السلام ته و یعقوب حضرت یعقوب علیه السلام ته والاسباط اولاد دتا وما او پهغي اوتیا چې ورکړی شوی دی موسی حضرت موسی علیه السلام ته و عیسی او حضرت عیسی علیه السلام ته وما او پهغي هم اوتی النبیون چې ورکړی شوی دی پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دوینا ټول پیغمبران منو ټول کتابونه منو تاسو خو نه ټول کتابونه منئ نه ټول پیغمبران منئ لا نفرقو جداین کوم بین احدین ومیل د هیڅ یو کې منهم د دوینا چې بعضی منو بعضی نه منو داسې نکو ونحنو او منګه له دغه الله لرا مسلمون تابداریو فإن آمنوا كچر ایمان راوړو دوی بمثل ما آمنتم فمثل د ایمان راوړلو استاسو به پدی باندې فقد اهتدوا پس یقینا دوی هدایت اومندلو او دین مراد څوک دي صحابه دي چې دوی داسي ایمان راوړي لکه څنګه ایمان چې صحابه کرام راوړل دي نو بیا به دوی ته هدایت والا ویل کی دلته صحابه دا معیار د حق ګرځول شوی دي وَإِن تَوَلَّوْا او کچری وګرځید دوی فإنما هم فی شقاق پس یقینا دوی دی په عناد او ضد کی مخالفت فسيكفيكهم الله پس خامخا کافی دی تعالی را الله په مقابله د دوی کی وهو السميع العليم او دغه الله اوریدون کې دی د هر چا اوري علیم او په هده په هر څه صبغت الله قبول کړي دی رنگ د الله دین اسلام یا فطرت دین دی ومن احسنو او سوک دیر خیسته ده من الله د الله نا صبغه پرنګ کولو کی ونحنو او منګه له خاص دغه الله لرا عابدون عبادت کون کیو قل ورتوایا اے حبیب صلی الله علیه وسلم اتحاجوننا آیا بحثونه کوي زمون سره جګړې کوي زمون سره فی الله په دین د الله کی وهو ربنا وربکم او هغه رب زمن او استاسو دے بل ربم نشته دے ولنا زمن د پارا اعمالنا بدل د عملونو زمن دی ولکم استاسو د پارا اعمالکم بدل د عملونو استاسو دی ونحن او منغا له خاص دغ الله لرا مخلصون اخلاص كون كيو ام تقولون آية وايتاسو ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب يقينا حضرت ابراهيم عليه الصلاة والسلام اسماعيل عليه الصلاة والسلام اسحاق عليه الصلاة والسلام او يعقوب عليه الصلاة والسلام والاسباط او اولادها كانوا هودا او نصارى او يهوديان يا نصارى قل ورتوا يا انتم اعلموا ايتاسو خپوهيږي ام الله يا الله خپوهيږي تاسو نه پوهيږي الله پوهيږي دغه دین هغه دین اسلام دغه دین اسلام طرف ته هغه دعوت ورکړي دغه ملت طرف ته هغه دعوت ورکړي ومن اظلم او سوق لظالم د ممن دغه چانا کتم شهادتن پټوي گواہی عنده چې دا غسر ده من الله د طرف د الله نا
ولې حق پټوي؟ په دې باندې تاسو ته وصیت نه وکړی شوی. وما الله بغافل ندی الله نا خبر عما ده غسنا تعملون چې تاسو یې کوي. تلک امه دغه یو ډله ده قد خلت چې تیرا شوی ده مخکي لها دغه لردي ما هغه څه کسبت چې کړی دی ولکم استاسو د پاره به ما هغه څه کسبتم چې تاسو یې کوي ولا تسالون او پختنه نشي کېده استاسو نه عما ده هغه عملونو په باره کې کانو يعملون چې دوی کول.